أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. صدقت يا رب العالمين. ما تاسو ته مخکې عرض کړو د پرون نه بلکې ما درته وی سورة الانبیاء شروع دی او د هغې اخري صحنې دي، نو په دې کې اشارتن د پیغمبرانو ذکر به وي، د پیغمبرانو بحث به وي. په هغې کې نن د سیدنا ابراهیم علیه السلام واقعه ده، تفصیلا روان ذکر شوې ده، یا وروسته هم ده سورة صافات کې مشته، او دلته کې چې دی الله رب العزت د هغې نه هغه ټوټه راغشتې ده، یعنې قرآن څه تاریخي کتاب نه دی، خو هغه حصه رالي کوم چې ستا دپاره ضروري وي. الله رب العزت فرمایي ابراهیم علیه السلام ته موږ پوه او علم ورکړی په هغه وخت کې چې د خپل پلار ته وي، خپل پلار ته یې ووایي چې یو قوم ته یې وایي دا تاسو د څه شي عبادت کوئ، دا څه ګډوډ کارونه کوئ او دا څه شی دی. نو هیڅ خو څه جواب نه و چې خدای دا څه دی، نو ورته یې ووایي زموږ مور او پلار به د دې عبادت کوو. ده ویې ورغه زه به یې ورله کار سم کړم. نو هغوی چې کله میلې ته ووتل، بار لاړل، د هغې څه مذهبي پروګرام به و په کال کې، هغې له چې بار ووته بیا به رال، د ده د پلار نوم و آزر، د هغه بنیادي یعنې یا غټه چې کوم مذهبي عبادتخانه وه دا د هغه په کنټرول کې وه، دا نور عبادتخانې به هم د هغه د لاندې. نو آزر دغې بتخانې ته به بیا بادشاه هم راغی او د نور عمر نه هغه بادشاه ځان ته خپل هم خدای وي. بیا به خو چې کله بدله نو هغې ته به بلا خوراکونه یو څه بل څه دا ایښي وو چې دې کې برکت راشي او دې قبول کړي. یو پرې دغه شان د قبولیت لپاره پرېښودل ابراهیم علیه السلام ورته لأکیدن اصنامکم، خامخا په خدای مې د قسم مې دا د میرټ والا وي بخدا، د هغې تفاسیر چې وګوري بخدا قسم وي بخدا، او پارسی والا وي سوګند مې خورم وي قسم خورم، او پښتانه بیا خو په مضبوطه وي قسم دې په خدای باندې والله چې دا خبره داسې ده، بالله چې دا خبره، تالله دا خبره داسې ده، ښې مضبوطه کې یو قسم ویلی شي اصل کې چې یو خبره ته ښه مضبوطه چې دا کار به زه کوم خو خامخا به کوم. نو ابراهیم علیه السلام وایي وتالله قسم دې وي د الله په ذات باندې لأکیدن اصنامکم چې خامخا به تدبیر جوړم، لوبه به جوړو ستاسو دې بوتانو ته، خو چې تاسو لاړ شئ که نه نو بیا یې ټول ټوکړې کړل، او هغه غټ بوت چې کوم و هغه ته په غاړه باندې تبر ورواچي، هغه ته تبر ورواچي. نو دغه خبرې د اشاره د الله رب العزت دغه فرمایي. الله وایي ولقد آتینا یقینا موږ ورکړي وو ابراهیم سیدنا ابراهیم علیه السلام ته رشده پویه ددو پوه علم دده چې دا موږ ابراهیم علیه السلام له ورکړو من قبل وړاندې د څه نه وړاندې د بلوغت نه یا وړاندې د سیدنا موسی او هارون علیه السلام نه، موسی او هارون علیه السلام لا نه او دوی له چې دې ما علم ورکړو، یا وړاندې د راتلو یا د مبعوث کېدو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه. نو الله وایي
یقینا ما علم ورکړو ابراهیم علیه السلام دا وړاندې دا بلوغتنا وکنا ومنګا به بد باندې عالمین علم لرونکي الله رب العزت وایي د بلوغتنا مخکې مې د علم ورکړو نو صفات چې د پیغمبرانو کامل دي یو کامل العلم پیغمبر چې دا به کامل العلم وي دویم نمبر پیغمبر چې دا به کامل الحیا وي حیا به پکې په کامله طریقې سره وي بل د پیغمبر د لپاره کامل العقل ضروري دی چې دا به کامل العقل وي عقل به په طریقه تم په هغه کې پوره وي او بل د پیغمبر د لپاره دا ضروري چې د لپاره به صباحت وي صباحت معنی خوبصورتی هر پیغمبر چې دا ښکلي وي قادیانی ته موږ وایو چې یو کتاب دا تا کې دا بیکاره ده چې ته ښکلي هم نه یې که نه تا خو څوک په ملګرتیا هم نه نیسي بدبخته شکل ته دی وګوره ګډوډه ټول او بله خبره دا ده چې په پیغمبر کې به شجاعت وي او په قادیاني کې دا نشته چې یو کس اجړاګانو ته د ټینګي نه او ځان ته وایي چې زه خو ښځه وم ما چې ځان ته تصور وکړو به څه سړی نو شجاعت پکې ضروري دی پیغمبر کې او بل عبادت پیغمبر به عبادت ډېر زیات کړي د هغه عبادت به د اخلاص چې د هغې برابر د چا اخلاص هم نشي کېدی د پیغمبر عبادت دا ضروري دی نو ځکه رحمان بابا وایي ځنې ځنې ولیان پیغمبران کړل نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی هر سړی ولی او پیغمبر نه دی ځنې ځنې ولیان پیغمبران کړل یو بادشاه وي چې لښکرې ورپسې درومي نه چې هر سړی پسې ګڼي لښکر دی هر سړي پسې خو لښکر نه دی هسې نه چې صرف تی په دنیا کې هسې نه چې صرف تی بل څوک نشته پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی داسې مه وایه چې خدای پاک یوازې زه پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی خدای په خپل فضل څوک لوی او څوک واړه کړل خدای په خپل فضل څوک لوی او څوک واړه کړل نه چې هر یو هار ډیلې او لاهور دی هر یو هار ډیلې او لاهور نه دی یو یاقوت وي په تورغر کې پیدا شي یو یاقوت وي چې په تورغر کې پیدا شي او غني کانو نه خو ډک دا ټول غر دی غني هسې کانو نه خو ډک دا ټول غر دی دا یو کاڼی وي د یاقوتا دا کار وي نو ځنې ځنې ولیان پیغمبران کړل نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی نو ابراهیم علیه السلام د خدای پاک دا بلوغت نه مخکې علم ورکړ الله وایي ولقد اعطینا یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته رشده علم د ده من قبلو وړاندې د بلوغت نه وکنا به عالمین او موږ په ده باندې علم لرونکي اذ قال بهغه وخت چې وویل لأبيه پلار خپل ته وقومه او قوم خپل ته ما هذه التماثيل څه دي دا مورتیانې څه شي دي دا تاسو چې مجسمې جوړې کړې دي او تاسو ورته مختلف نومونه ورکړي چې دا شی دی دا څه شي دي نو دې سره خو څه جواب نه و ځکه چې هغې اوس که ته وویل یو مسلمان ته چې ستا الله څوک دی هغه څه دي نو هغه به ورته صفات شروع کړي چې زما خدای چې دی رزق ورکوي زما خدای دا کوي زما خدای مړول کوي ژوندول کوي دا هغې سره داسې نه سو ورسرونه دلیل ورسرسنو نو سوی ورته جواب کی دی ورته وای ما هذه التماثيل سری دا مورتیانی التي هغه انتم لها چې تاسو یې د دې لپاره عاقبون اعتکاف کوونکي یعنی معنا منجور کیدونکي چې تاسو د دې باغ منجوران یې خاص په منچرسیان راغون شي د بابا سي منجور یم زه د پلانکی سي منجور مګه ته چې ګورې په درازه سړی له نفرت ورځي ته دې به خوازه رحمان بابا داسې ښه منو پیر بابا داسې ښه منو هغه به چرسونه سکل او بیا وایي چرس چې دا مکروه دی که دلته وکشه دا خو چې درته کوته ونیسي بیا به درته پته ولګي چې مکروه قسم نو دوی ورته وایي انتم لها عاکفون تاسو یې د دې دپاره ټیپ پاس کېدونکي دې دپاره ښکته کېدونکي
یا دې دپاره ای تاسو خپله زندګي وقف کوونکي دا داسې دي چې خپله زندګي م ورته وقف کړې ده یا تاسو یې د دې دپاره عبادت کوونکي قالو وویل ورته دي څه جواب ونه رسېږي ورته دوی د تختې الوا پکې را نشته وایي ده ته غوږ شه دی وایي چوري پکې نشته زما د نیا بچي چوري جوړوله وایي زما نیا بچي الوا پخوله هغه پکې وه اوس پکې نشته قالو نو وایي دي وجدنا موندلي وو موږ آبانا پلار دې که خپله غم لیدلی و لها چې د دغې بوتانو دپاره عابدین عبادت به یې کوو نو لکه ستانیان دي که چې چې مسلمانانو ښه هغوی د سادهتوب د ودې کړي دي او دا چې کومو دا مشرکانو نو ته به چې د سادهتوب د ودې د چا غلطه لاره نه راټینګې ښه او د ضلالت د ودې د چا د بت پرستۍ لار به نه راټینګې هغه خو ډېر نور کارونه هم ډېر سم و چاته به چې یوه خبره وکړه په هغې به پاخه ولاړو ته نن سبا داسې کې په هغې پوه خودرېږي ته خو نن سبا هغوی وایي نکاحنامه ورله جوړه کوي د خولې پته نه لګي اوس هغه خولې نه دي قال لقد كنت قال هو ورد سيدنا ابراهيم عليه السلام قالوا ولي وجدنا من مندلي ابانا بلان نكون بالله جليل عابدين عبادت كون كيو قال نوح ورد سيدنا ابراهيم خليل الله عليه الصلاه والسلام لقد كنتم يقينا يتاسو لقد كنتم يقينا تاسو انتم يتاسو داس شو لقد كنتم انتم يقينا يتاسو وآباؤكم وبلادكم استاسو في ضلال مبين بگمراهی ښکارا کې نو چوست چا د په مخامخ باندې وي چې ته په گمراهی ښکارا کیا نن سبا مسلمان دوی چې لکه خطا الاله سګوي زمړه ځان ته کار کړل دي چې ورته وي چې لکه ترجمه لا راځه دا وي په سستا د زور دی دا په مخامخ یا په سستا د زور دی دا قرآن نو ورته قرآن ته چې څوک کینی د زور زموږ دی الحمدلله الله دې نورم زیات کی اللهم زد وزد قال بل ربكم قالوا ولدي اجئتنا آيات راتكړي من ته بالحق بحق سره ام انت یاتوی من اللاعبین د لوبو کوونکو نه اوس چې تا ته یو کوسوي چې لکه ستا پروګرام غلط دی تا ته وی چې ستا پروګرام غلط دی ماما جی تا ته وی چې ستا د تبلیغ لاره غلطه ده تا ته وی چې ستا د تصوف لاره غلطه ده تا ته وی چې ستا د درس او تدریس لاره غلطه ده تا ته وی چې ستا د قرآن پاک یا ته چې دا روغ جوړې کې دا کسی کې دا غلط تور ته به ایمه سم پروګرام خو سم لاره ده چې زباغې روان شي زما والا غلطه شو تر خپل ټیک پروګرام خو چې هغه خپل کوم نو ابراهيم عليه السلام دا جواب کوي قالوا وجئتنا آيات راتکړي دي بالحق بحق سره تاسو لا روړ د موږ د سروړي ام انت من اللاعبين یا ته د ټوکو کوونکو نه یا موږ پسې ټوکه مسخره کوي د ځان نه کیسه جوړې ښه نو د ورته وینا نه کیسه مې وړې ده قال فرمایل سیدنا ابراهيم عليه السلام بل ربكم بلکې رب تاسو رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی رب د اسمانونو او د ځمکې تاسو رب الہ معبود څوک دی وای الله رب العزت دی الذي هغه فطرهن چې پیدا کړی دی لرا چې دا سيزانه پیدا کړی دي الله رب العزت کوم ذات چې دا ټول سيزونه پیدا کړی دي وانا اوذ على ذلكم بدی باندې من الشاهدين د گواہی کوونکو نه ورته وی چې زه بدی باندې گواہی کوم چې دا چا پیدا کړی دي دا الله رب العزت پیدا کړی دي هغه ذات چې پیدا کړی دي لرا او زه بدی گواہی کوم چې دک الله رب العزت دا پیدا کړی دي نو دی اوس دی خو دا خبره منله نه دا خو دا داسې وي چې منله نه نو ابراهيم عليه السلام ورته ویل وتالله قسم دی په الله رب العزت باندې لا اكيدن خامخا چل بجوړ کوم تدبیر بجوړ کوم اسنامکم بوتان استاد ہوتا بعد ان تولوا پسدینا چې تاسو لاړ شئ پسدینا چې تاسو واپس شئ مدبرین شاکون کی داسې لاړ شئ چې شاکون خپل لغا کال کې چې تاسو کوم پروګرام یا غیر لاړ شئ نو بیا بدل لږه کیسه سم کم ښه فجعلهم نو ویګرځول دغه بوتان جزازن ټوکړي ټوکړي دا بوتان ولا ټوکړه ټوکړه کړه ټوټي کړه الا کبیر اللهم مگر غټ دیونا غټ ولا ټوکړي نه غاغه ته غاړه ته تبر ور واچو ها
لعلهم هایږي چې دوی الیه دې طرف ته یرجعون رجوع کي. دا د ابراهیم علیه السلام خپله خبره وه، خیال یې و چې دوی به دې طرف ته رجوع کي، ورنه هغې کوله نه کمکل وه کتابي کمکل دې ته به وګوري دې به چې دې سړي زامن شي. نو چې دوی اوس کله لارال ویې کته چې اوهو موږ به چې کومو خدایانو ته چې دې الواګانې ایښې وي نو پلیټونه خو الټه پراته دي، موږ ورته داسې دي خو هغه الټه پروت دی، او زموږ د خدایانو سره چا دا چل کړی. قالو نو ویل دي من فعل هذا چا کړي دي دا کار بآلهتنا زموږ خدایانو سره انه یقینا دغه بنده لمن الظالمین د ظالمانو نه دی. زموږ خدای وایي داسې کمکل کوم چې لکه خدای ته چا چې دغه خدای ځان نشي بچ کولی نو تاسو د الوا پلیټ نشي بچ کولی، تاسو رسول نو خبره دا وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي خپله خبره کوي، وایي چې صاحب موږ ایمان نه وروړی نو زموږ په عقل داسې پردې پرتې وي، وایي زما یو بت و هغې ته به مې خدای ویا مې د وړو نه جوړ کړی، هغه مې د وړو نه جوړ کړی نو هغې ته به مې عبادت کوي. یو ورځ وږي وم ډېر زیات وږي وم سره راته میلاوېده نه ډېر نه کار هېڅ شی راته نه و، هغه خپل خدای مې واغږه د هغې نه مې روټۍ پخه کړه مې وخوړه. دا کیسه وه. نو داسې په عقل باندې پردی او دا مولانا بیدګر رحمه الله فرمایلي چېرته هندوانو ځای کې چېرته یا لیونۍ پیدا شو چې هر څه نو هغه په بتخانه ورغلي وو، بوتان یې ټول وایي چې یو دی چې زما دا خدای خو چې دی دا خو دې خدایان ټول ختموي، هغه د غټ اوچت کو منډه یې کړه مخکې دا بل ورپسې وکمکل چې چېرته هندوانو ویل کړي د رسېږي ورته یې لکه ته خپل خدای بچ کړی د ورته خدای نه بچ کړی خدای ما بچ کړ. نو خبره داسې ده چې کوم خدای ځان نشي بچ کولی هلکه هغه به تاسو بچ کړي. داسې خو په عقل پردې پرتې وي. تاسو په خدای یقین وکړئ د هندوانو دا فرقې چې وګورئ بلکې اوس یې خو ویډیوګانې راځي عام تاسو وګورئ هغې چې دی د انسان شرمګاه ته پکې بعضې فرقې عبادت کوي، د انسان شرمګاه ته دا تاسو چې په اسلام باندې یادېږي او دا کوم چې نصرالله و حزب الله والا ګروپ دی ته وګوره هغې چې په کومه شپه باندې زنانه واده شي په هغه شپه ورته لومبۍ سجده لګوي او داسې سجده نه جامې کپړې ته وباسي. الله دې وساتي. ته ناشنا کیسې دي د هندوانو چې دا د دې کومې لوبې دي الله دې وساتي. فجعل نو اوس دي وي قالو ویل دي نو داسې کمکل کوم چې سوچ یې په کار کړو چې دې ځان نشي بچولی خو دې په جواب کې وي من فعل هذا چا کړی دا کار بآلهتنا زموږ خدایانو سره انه یقینا دغه بنده لمن الظالمین د ظالمانو نه دی، خامخا د ظالمان نه دی. قالو نو ویل دي اوس یې خپلو کې خبره راغله چې هلکه داسې نو شیطان ورته ذهن ته راوسته چې او که نه پلانکي به دا کیسې کولې که نه. قالو ویل دي سمعنا موږ اورېدلي دي فتن چې یو نوجوان دی یذکرهم چې ذکر به یې کولو د دې بوتانو په باره کې ذکر به یې کولو د دې بدي به یې بیانوله نو هغه چې به بدي بیان دا چا وي یا چې د کوم ټیم قسم خوړه کم کسانو چې اورېدلي وه هغې وي یا دا خبره عامه شهرت کې و ابراهیم علیه السلام به همیشه د دې بد وي نو دوی وي چې هلکه موږ خو هغه به همیشه بد وي. یذکرهم چې بدي به یې بیانوله د دې بوتانو یقال له چې ویلی شي هغه ته ابراهیم سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام ابراهیم یې نوم دی هغه دا بدر دوی یو نوجوان دی نو دوی وی هلکه د مشران ورته ووي حاکمان ورته وي دغه ابراهیم راولئ. قالو وویل حکمرانانو فأتو راته وکړئ به په د ابراهیم سره علی اعین الناس وړاندې د خلکو مخې ته راولئ لعلهم یشهدون دپاره دی چې ګواهي وکړي دا هلک په هغه باندې چې په هغه باندې ګواهي وکړي چې هغه دا کار کړی دی هغه دا خبرې کړي دي نو چې په هغه ګواهي وکړي بیا ورله موږ سزا ورکړو. سزا ذکر به سبا الله رب العزت دې راته پوهه سمجھ را نصیب کړي.